الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم صدقت يا رب العالمين. دلتنا سورة حامیم السجده شروع شم او حوامیم سبعه کم چې ما تاسو ته ویل چې لباب القرآن خلاصه د قرآن دا هغې کې دا دویم نمبر صورت دی په حوامیم سبعه کې او یو شپېتم نمبر د دې نزول شوی دی د نزول په اعتبار سره په مکه معظمه کې را نازل شوی دی. حامیم په دې سر کې راغلی دی او سجده بیا وروستو راغلی د دې وایي د دې نوم حامیم السجده. عام طور چې څنګه په مکی صورتونو کې یا خاص کر بیا په دې حوامیم سبعه کې بنیادی چې کوم عقاید دي توحید رسالت دوباره ژوندون وغیرہ آخرت شو دا ټول په دې صورت کې دي. مخکې صورت کې مو دې کې دي. مخکې صورت کې دغه شان دا خبره وه چې په حاجاتو کې ستا چې څه حاجتونه په هغې کې به آواز صرف یو الله ته کې چا ته به آواز کې یو الله ته. په دې صورت کې به راشي الله رب العزت فرمای چې انسان د مشکلات به تا ته په دې راځي ته چې په عقیده د توحید باندې استقامت اختیارې نو تاله به په دې کې تکالیف او مصائب راځي خو ته به په هغې څه کې صبر او رجوع الی الله باکې دې کې به راځي چې رجوع الی الله باکې چې دغه مصیبتونه درته راشي تکلیفونه راشي نو څه به کې رجوع الی الله باکې الله رب العزت طرف ته به رجوع کې. الله یې توفیق راکړي. حامیم نو یو خو د دې متعلق هم هغه خبره ده چې الله رب العزت د دې په معنا باندې ښه پوهېږي دا مضبوطه خبره ده. نور بیا سو کوئی دا د الله رب العزت نوم دی سو کوئی ذاتی نوم دی سو کوئی صفاتی نومونه دي او دغه شان حامیم څوک بیا وایي چې دا د الله رب العزت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمنځ د راز و نیاز خبرې وغیرہ یو معنی علما کوي لکه استاد محترم قاضي فضل الله صاحب کړی دا حامیم نو ها محو کوونکي او میم د ها چې دی نو محو کوونکي میم حامیم ها چې دی نو حاوی په ټولو علومو باندې حاوی العلوم ها معنا حاوی العلوم حاوی په ټولو علومو باندې او میم دا محو ده څه شي ماهی الغموم د غمونو ختمونکي نو دا څوک دی دا الله رب العزت دی. یا داسې معنا وکړه حامیم نو ها حاوی العلوم چې حاوی دی په ټولو علوم باندې میم او ماهی الغموم چې د غمونو ختمون کې تنزیل نازل کړی شوی دی من الرحمن د رحمان ذات د طرفه الرحیم او چې د رحیم دی هغه څه شی دی قرآن عظیم الشان دی دا را نازل شوی. حامیم الله پوهه دی په معنی د دې حروفو باندې حامیم حاوی العلوم ماهی الغموم تنزیل من الرحمن نازل کرده دی من الرحمن د رحمان ذات د طرفه الرحیم او چې ډیر نهایت مهربان دی. کتابون دا څه دی کتابون کتاب دی فصلت چې جدا جدا دی آیاتونه د دی قرآن دی عربیا په عربی کې لقوم د پاره د قوم یعلمون چې دی پوهیږي. کتابون دا کتاب دی فصلت چې واضح بیان دی د دی آیاتونه د دی چې واضح بیان کړي آیاتونه دی قرآن دی عربیا په عربی کې لقوم د پاره د قوم لقوم د پاره د قوم یعلمون چې دی پوهیږي. کتابون څه شی دی کتاب دی نو فصلت دا بیان دی د تنزیل د پاره تنزیل کتاب فصلت دا نازل کرده کم کتاب دی دا داسې کتاب دی چې دا جدا جدا بیان شوی دی
نو تفسیر عثماني کوي علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله هغه وایي چې فصلت ځنې وخت د دې معنیم جدا جدا ذکر شوي دي معنیم جدا جدا دي او الفاظ هم جدا جدا دي فصلت بعضې وخت معنیم د یو بل نه جدا جدا دي او الفاظ هم جدا دي نو کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا قرآن حال د کتاب نشو او عربیا لقوم یعقلون نو چې حال د کتاب شو نو معنا شو په حال کون د دې کتاب کې چې قرآن دی په عربی کې نو لقوم یعلمون د پاره د هغه قوم چې هغه پوهیږي د پاره د هغه قوم چې هغه پوهیږي دا لقوم جاری مجری شو دلته نو د دې تعلق راغی د هغه کتاب سره نو کتاب لقوم یعلمون کتاب د هغه قوم د پاره دی چې هغه پوهیږي چې کوم د سړي زوین یا قرآن ته ځان نه متوجه کوي کتاب ته ځان نه متوجه کوي نو هغه په هیڅ شي نه پوهیږي چې په قرآن ځان نه پوهي هغه په هیڅ شي نه پوهي کتابن کتاب دی قرآن دی فصلت کتابن کتاب دی فصلت چې واضح بیان کړی شوی دی آیاته آیاتونه د دې احکامات د دې قرآن عظیم الشان دی عربیا په عربی کې دی د دې وجه محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی تاسو محبتو کې د عربو سره ځکه چې زه عربیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای او قرآن په عربی کې دی او ځکه چې ژبه د اهل جنتو چې د داسې شي ده عربي ده الله رب العزت تیرا نصیب کی نو من حیث القوم عربو ته کنځلې کول دا ناجایز دی حرام دی چې تاوی چې عربیان داسې دي ټول عرب خراب دي نو بیا په دې کې خو هلکه قریش هم رال بیا په د دې وجې حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې کفارو بدرت ویلو نو هغه ته وی د دې جواب وکړه خاص نه چې ته قریشو پسې سوې ګوره په قریشو کې زم راځم په قریشو کې زم راځم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي هغه ورته نسه وی تاسو به داسې راوباسم لکه څنګه چې د وړو نه سړی ویښته روباسي داسې به هم تراوبه داسې شاعري به وکړم نو داسې کوي چې د دې زمانې عرب داسې دي یا دا بعضې عرب داسې دي چې دا د ابو جهل په شان دي نو صحیح ده خو که دا اول به ځان ته هم سوچ کوې چېرته ته د ابو جهل په شان نه اول به دې ته هم لږ سوچ کوې هسې نه هغه ته ویې خپل هم په هغه شي کې اخته الله هم دې وساتي نو ټولو ته به بالعموم بد رد نه وي هسې مار کام ته بالعموم بد خط خلک وایي دا پلانکي چې دي دا داسې دي پلانکي هلکه پلانکو کې خو به ډېر ښه خلک هم تا ځان ته کتلي ته خپله سم خلک په بل باندې الزامات لګوي هغه دا وکړه دا وکړه دا وکړه دا کوي هغه کوي ځان ته نه ګوري الله دې معاف وکړي کتابن کتاب دی فصلت چې په تفصیل سره بیان کړی شوي دي آیاتونه د دي بار بار بیان کړی شوي دي قرآن دی عربیا په عربی زبان کې لقوم د پاره د هغه قوم یعلمون چې دی پوهیږي بشیرا و نذیرا حال بعد حال حالم بعد حال بشیرن چې زیر ورکون کې دی و نذیرا او ویر ورکون کې دی فاعرضان بس اعراض کو اکثرهم اکثر د دیو فهم نو بس دی لا يسمعون نو ورید قرآن لرا نو غوږ نږدې دی قرآن ته قرآن ته به غوږ نه خو درستو براشي الله یې توفیق راکړي د قرآن په ټیم کې د قرآن درس کیږي نو سببي دی به لکه د قرآن आवाज سی وشي نو تاسو سو کې وی کافرانو به یو بل ته چې کله قرآن ویلی شي نو تاسو شور شغب جوړ کې الغو ته الغو جوړ کې رستو براشي شور شغب جوړ کې چې خلک دی قرآن ته غوږ کې نه دي ځکه د قرآن خپل اثر دی نو د قرآن چې کله ویلی شي په هغې کې به ته نور کارونه نه کې خبرې به نه کې د دې وجې دا براه راست چې زموږ علما وایي چې کوشش دا کوي ډېر چې هر څیز له لوډ سپیکر براه راست قرآن دپاره مه استعمالوي تلاوتونو هغې وجه دا ده چې براه راست کوم شی وي نو هغې ته بیا غوږ ایښوده پکاري او که سړی قصدن غوږ نه ږدي هغه ګناهګار دی او که نه د څه کار یا د څه وجې هغه غوږ نه شي ایښودی نو ته پې ګناهګار
دکه شان بیا چې قرآن کله ویلی شي نو نور که ته په مجلس کې ناستې تسبیح اړې دا بندي، که ته په مجلس کې ذکر کې دا بندي، که ته په مجلس کې بل څه کې نو دا ته په ګناه کې لګیای چې قرآن ویلی شي او ته بل څه کې. قرآن ته غوږ ایښودل لازمي دي. که په فرضي څیز کې لګیای هغه بیا خبره چې د هغې وخت فرض ځان لسي، خو چې په هغه مجلس کې بیا به قرآن ته متوجه. قرآن داسې کتاب کتابون کتاب دی فصلت آیاتو چې تفصیلا بیان شوي دي احکامات د دې قرآنا عربیا، قرآن دی په عربي زبان کې. نو عربي زبان چې دا ډیره فصیحه ژبه ده او ډیره وسیع زبان دی، یو ژبه هم د دې مقابله نشي کولی. لقوم د پاره د هغه قوم یعلمون چې دی پوهیږي، بشیرا زیر ورکوونکی و نذیرا او ویر ورکوونکی دی. فاعرضانو بس اعراض کو اکثرهم اکثر د دوی، فهم لا يسمعون بس دی غوږ نږدې دی قرآن ته. نو سبب وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقالوا وایدی قلوبنا زړونه زمونږ فی یکنة په پردو کې دي. وی زړونه زمونږ په پردو کې دي، ستا په خبره باندې زمونږ دا زړونه چې دي دا کار نه کوي، هغه په پردو کې دي، ستا خبره هغه ټچ کوي نه. نو وقالوا وویل دی قلوبنا زړونه زمونږ فی یکنة په پردو کې دي، مما د هغه څه نه تدعون چې ته موږ لره دعوت راکې الیه هغې طرف ته. ته چې کومې خبرې کې دا زمونږ په زړونو کې دننه دي او بیا هغه په پردو کې دي، نو ستا دا خبره بر سایډ ټچ کې دننه نه ځي، لہذا هسې ځان لاړه مستړی کوه. وفي آذاننا او په غوږونو زمونږ کې وقر ثقل دروندوالی دی، زمونږ په غوږونو کې دا غوږونه زمونږ درانه دي، ستا دا خبره اوریم نه. الله مې وساتي. من بیننا په منځ زمونږ کې و بینکا او په منځ ستا کې حجاب پرده ده، زمونږ او ستا په منځ کې یو پرده ده. ته زمونږ والا کار نه کوې، مونږ ستا والا کار نه کوو، مونږ د ستا نه بیل یو ته بیلې. خلک وایي که نه ته مرته ځان له کار کتلی دی. ان فعمل بس ته عمل کوا علی طریقتک په خپله طریقه باندې، اننا یقینا موږ عاملون هم عمل کوو. پس باندې طریقه دینا په خپله طریقه باندې موږ په خپله طریقه عمل کوو. ته کار کوه په خپله طریقه باندې، موږ هم کار کوو په خپله طریقه باندې. هلکه ته ورله ووایه چې دا خپله طریقه دی د څه تابع کا، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا راوړلی شوي شریعت تابع کا. د چا تابع کا؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا راوړلی شوي شریعت تابع کا. نه ټول د نفس غلامان یو، وایي چې نه زماړه څه وایي، زماړه څه وایي. چې ته خپل زړه ته ګورې، مثال په طور ته ما ته وایې چې تا سره مې مینه هم ډېره ده، ستا هره خبره هم منم، ستا تابع یم، ستا غلام هم یم، او ته چې ما ته څه وایې نو هغه زه منم، او بیا درله زه خبره وکړم ته یې نه منې، بیا یې کې چون چې راکې. نو د دې خو مطلب دا دی چې ته زما خبره نه منې، هغه خبره منې چې کوم ستا نفس برداشت کوي، کومې ته ته ښه وې، کومه چې زما خبره دی هغه ته نه منې. نو کومه موږ شریعت کې هغه خبره خوښو هغه منو چې کومه زموږ ضمیر وایي چې دا ښه ده، کومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښه ده، نو که زموږ ذهن ورته تیار نه وي نو موږ هغې نه چون چې راکړو ځان ته خوب باسو. الله هم دې وساتي. داسې نه دي پکار. قل ورته ووایه ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، انما یقینا پخه خبره داده انا زه چې یم بشرون زیر ورکون، انا زه چې یم بشرون انسان یم، مثلکم په مثل ستاسو، یوحا الیه چې وحی کړی شوي د ما ته، انما یقینا پخه خبره داده الهکم چې معبود ستاسو اله واحد دکه یو الله دی. څوک دی؟ دغه یو معبود دی. د زړه نه وایه څوک دی؟ دغه یو معبود دی.
فاستقیمو بس متوجی شه الیه دغه الله تا نیغ پنیغ ورشه اذهبو الیه مستقیمین نیغ پنیغ ورشه دغه خدیلا واستغفروه او بخنه طلب کې دغه خدینت بخنه بد چانه طلب کې د الله رب العزت نه الله دې را تمافیو کی وویل او هلاکت للمشرکین د مشرکانو د پاره الله دې وساتي الله فرمای الذين لا مشرکان ها کسان دی لا یؤتون الزکاة لا يتطهرون عن الشرك چې ځان نه پاکوي د شرک نه وهم بالآخرة او دی په آخرت باندې هم کافرون دی انکاریان دی کاکا زکات په معنا ده پاکوالی دی یا شبیر احمد عثمانی رحمه الله فرمای چې بعض علماء د دینه په کلمه طیبه معنی کړي ده سمانه کړي ده چې دا هغه کافران هغه خلق دي چې دا کلمه طیبه نه وي کما کلمه نه وي پاکه کلمه کما کلمه نه وي لا اله الا الله کما کلمه نه وي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او الذين داها کسان دی لا یؤتون الزکات چې دی زکات نه ورکوي کدا معنی شي نو کافران مکلئیت حکم یا دعوت د فروعات نشي ورکول د فروعي مسائل دا د توحید په مقابله کې فروعي مسائل دی واړه مسائل دي اصل مسله د توحید د هغه سره زمون چې د الله وحدانیت په معنی لومبني دعوت خود دی نو دا دعوت د توحید دی د دې وجه بل دلته کې د صورت مکی دی او په مکه معظمه کې لا زکات حکم نو راغلی نو څنګه چې نور زینو کې قران کې راځي قد افلح من زکاها یقینا هغه کس کامیاب شو چې د ځان صفائی وکړه کنه صفائی قد افلح من تزکا یا بل ځای کې د سورۃ مریم کې راغلی دی الله رب العزت فرمای وحنانا من لدنا وزکاتا وکانه تقیا وزکاتا نو التم دغه شان راغلی دي نو دلته عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای لا یؤتون الزکاة دا په معنا دی لا یتطهرون عن الشرك چې دي ځان نه پاکوي د شرک نه څنګه کوي ځان نه پاکوي د شرک نه وهم بالآخرة او دی په آخرت باندې هم کافرون او منکاریان د آخرت د منکاریان دي الله دې ساتي ان الذين يكنن اوس هغه خلق چې د دې په مقابله کې دي هغه کم دي ان الذين يكنن کسان امنو چې ایمان یې راوړي دي وعملوا الصالحات وعمل کوي په طریقه د پیغمبر انقلاب فخر موجودات سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لهم د دیو د بار اجر سشه دی اجر دی غیر ممنون غیر مقطوع یا نه ختمیدون کی اجر دی والله الله رب العزت د اجر را نصیب حامیم الله په هدی پمانه د دی حروف باندې تنزیل نازل کړی دی دا کتاب نازل شوی دا کتاب من الرحمن د رحمان ذات د طرفه او الرحیم چې رحیم دی چې رحمان ذات دی او رحیم دی کتاب دی فصلت آیات جدا جدا دی آیاتونه د دې په تفصیل سره بیان شوی دی آیاتونه د دې قرآنا عربیا قرآن دی په عربی کې د قوم یعلمون د پاره د هغه قوم چې دی پویږي بشیرن زیر ورکوونکی دی و نذیرن او ویر ورکوونکی دی په اعراض اکثرهم بس اکثریت د دې چې دی اعراض کوي په اعراض کو اکثر ددو په هم لا يسمعون بس دی وګنګ دی قرآن ته وقالوا وایدی قلوب نظرون زمنګا فی اکنه په پرده کې دی مما د هغه سنه تدعون الیه چې ته موږ له دعوت را کوي دغه قرآن ته وفي آذاننا بغوگون زمون کی وقرن دروندوالی دی من بیننا و بینک حجاب زمون گستا ترمنز یو پرده را
زمونږ او ستا ترمنځ پرده ده فعمل اننا عاملون بستم کار کوه مونږ کار کوو قل ورته ووایه پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انما یقینا پخه خبره دا ده انا زچیم بشرون یو انسان یم مثلکم ستاسو بشان دی زم ستاسو بشان محمد بشر لیس کالبشر بل یاقوتة حجر لیس کالحجر یوحا الیا چې وحی کړی شوی د ماته انما الهکم چې یقینا اله ستاسو اله واحد دغه یکتا ذات دی فاستقیموا الیه بس متوجه شه دغه ذات طرف ته واستغفروه او بهنه طلب کې دغه خداینا وویل او هلاکت للمشرکین د مشرکانو د پاره الله دې وساتي الذين دا مشرکان ها کسان دی لا یؤتون الزکات چې ځان نه پاکوي د شرک نه وهم بالآخرت یو دی په آخرت باندې هم کافرون دوی انکاریان دي د آخرت نه سدي انکاریان دي ان الذين هغه کسان یقینا هغه کسان امنو چې ایمان یې راوړی دي وعملوا الصالحات وعمل کوي د نیکه لهم د دیو د لپاره اجر دی غیر ممنون نه ختمیدونکي الله رب العزت را نصیب کړي